بسم الله الرحمن الرحيم. فصل كلمة في للظرف وباعتبار هذا الأصل قال أصحابنا إذا قال غصبت صوبا في منديل أو تمر غصبت صوبا في منديل أو تمرا أو تمرا في قوصرة لزماه جميعا ثم هذه الكلمة تستعمل. وليس بزدلتا د دریم حرف جر بیان دی چې هغه د حروف معنی او الحروف نه دی ښه هغه حروف نه دی چې کوم معنی ورګي اول عاطفه او جر شروع دي نو فی چې دی ولې سبدا د ضرب د پاره راځي ضرب د پاره اته سو زبر د ضرب لوخي د ویلې کیږي او فی راځي د ضرب د پاره د دې معنی څه ده د دې معنی دا چې ما قبل د فی با مظروف فی د ما بعد د فی د پاره یعنی ما بعد فی بظرف فی د ما قبل لپاره یو مطلب شو کنه کو سرته جو که بر سرته دی ما قبل د فی بمظروف فی ما بعد د فی لپاره نو ما بعد د فی بظرف شي یو آیا ما بعد د فی بظرف فی د ما قبل د فی لپاره نو ما قبل مظروف شو یو مطلب شو کنه لکه مثال زید فی المسجد وسوګره د فی نمخ کې زید دی نو هغه مظروف دی فی المسجد مسجد د فی نفس دی دا ور ضرب دی دې خبره باندې پوه شولې نو فی راځي د ضرب نو معنا بداوي چې ما قبل با مظروف په د ما بعد د پاره او ته وګورئ چې خاص څه بګی نشته ده رست بیان کوم خبر روانه ده چې فی به په طریق شین معنی داخليږي وګورئ کلمه فی للضرب کلمه د فی د ضرب د پاره ده او به اعتبار هذا الاصل او په اعتبار د دقه اصل معنی چې فی د ضرب د پاره راځي قال اصحابنا نو اصحاب ویلي وليس بدي معنی یو مسله تفریقی خود اصل نه ذکر کړي صرف دومره ویلي فی د ضرب د پاره ده اصل هدايه کې شته اصل بل له هغه د مولوی د ضرب چی کنه ضرب دا په دوه قسمه کله ضرب داسي چې د مضروب د انتقال سره ضرب به منتقل کې را منتقل کې یعنی ضرب بغیر مضروب بغیر د ضرب نه کیږي عموما د مضروب د انتقال سره انتقال د ضرب هم راځي کله ضرب داسي او کله ضرب داسي چې انتقال له مضروب سره انتقال له ضرب ناراضي څو قسمه شو ضرب کله عموما داسي عموما یعنی داسي چې هر وخت کې به د مضروب د ضرب نه غیر نه کیږي نه بلکې عام طور معنی چې څوک مضروب منتقل کوي او زنه بل زنه نو سمور سم منتقل کوي ضرب امر سم منتقل کوي بلکې به الفاظ دیگر داسي به مولوی صاحب کله داسي چې مضروب بغیر د ظرف سره منتقل کیږي نه او کله داسي چې مضروب بغیر د ضرب منتقل کیږي اول لپاره مثال لکه تمر فی قوسره قجوری دی په ټوکرای کې نو قجوری دی شی چې بغیر د ضرب ته نشي منتقل کولای یو شی ولا ضرب جوړای نو اب ټوکری یا بلمن وی یا ټوپی یا صادر وی یا موټی دواړه څه کې منتقل کیږي څه ولا ضرب جوړای بغیر د ضرب نه منتقل کیږي او ځینې داسي لکه غوا په غوجل کې د مثال په تور باندې دا غوا د غوجل نه منتقل کې کنه څو غوجل خو سره منتقل کیږي بډې نه ونی سبس روان وای وینه شلې وی نظر په څو قسمه دوا دا ډایرک ویل چې د دې اصل په بنا باندې چې فی ضرب د پاره ده خو دې کې اصل کې بل اصل له اصل دا دی چې کله ضرب داسي او چې هغه د مضروب سره منتقل کېدلو اوس دا حکم دی اوس چې موږ کوم مسله بیان هغه کم دی یو سړی وای ما کپڑا پټکل فی مندیل په رومال کې نو کپڑا ضرب دی مندیل کپڑا مضروب دی مندیل ولا سره ضرب او دلته مضروب داسې دی کپڑا پټول چې هغه ضرب هم منتقل کیږي رومالم یا دا دواړه په لازم وي کپڑا هم پټ کړي هغه سره سره سب پټ کړي رومال پټ کړي دا صرف د فی خبره نه ده بلکې دا غفی ده چې غیر لپاره ضرب چې کمی الدا هغه د مضروب سره منتقل کیږي دا خبره ده دا شی سره وي قجری په پټ کړي په ټوکرای کې نو قجرم به لازمي دی او ټوکریم به لازم ده ولی دا غ ضرب دی چې دا مضروب سره منتقل کیږي و مسله پوه شو دی وره اذا قال کله چې وایو سره غصبت صوبا ما پټ کړل کپڑا فی مندین په رومال کې او تمرن یامي قجوری پټ کړل فی قوسرتن او ټوکرای کې لازمه دواړه به لازمي شول دی اقرار د وجنه جميعا دواړه ثم هذه الكلمه تستعمل في الزمان وصلك متوجه شي کا دا کلمه د فی چې د مولوی صاحب دا کله په زمانه کې استعمالېږي څه مطلب یعنی دا ضرب چې کوم وی غ زمان وی ما بعد د دینه زمانه وی
کم چې ظرف وي هغه زمانه وي او کله دا مکان کې استعمالېږي د دې څه مطلب دی یعنی ما بعد د دې نه چې کم ظرف وي هغه مکان وي څه معنی شولې دوا او دریم کله کله ما بعد د دینه ما بعد د دې فینا هغه فعل وی فعل لغوي وي یعنی مصدر وي مصدر فی خو حرف جر د فعل معنی نه داخليږي مصدر وي د دینه بس ټول څو قسم استعمال شو کله د فی نفس مکان وی کله د زمان وی ولي وای کله د فی نفس مکان وی غزر وی او کله د فی نفس مصدر وی نو ولانه دوه معنی چې هغه د ظرفیت دي او اخري درېمه معنی چې هغه د شرط په معنی باندې به راځي نو وایي چې دلته درې قسم استعمالي او معنی دوه ور کوي یو د ظرفیت معنی ده خپل کور کې به دوه قسمه ده او یو معنی ده شرطیت ده دا ټول کتاب خلاصه شول نور به تفریدی کا اختلافي مسلې په بیان نه لګورته وګورئ ثم هذه الكلمه دا کلمه چې ذات استعمال فی الزمان دا بچا کې استعمالي کې زمانه کې یو والمکانی مکان کې دوا والفعل او فعل کې درې فعل نسوک مراد دی مولوی صاحب مصدر دې ځکه فی خار بجر د فعل معنی داخليږي فعل لغوي مراد دی اما اذا استعملت في الزمان به يقول وسره لك برور زمانہ کې چې استعمال شي یعنی ما بعد د فی نه ظرف فی او زمان وی نو بده کې بچي حساب کتاب دې مسلې څه حکم دی نو صاحبین او د امام صاحب کې اختلاف دی صاحبین وای په دغه وخت کې فی د ذکر او د ذکر یو مطلب دی څه مطلب چې کله د فی نفس ظرف او ظرف زمان او زمان نو که فی ذکر کې او کني ذکر کې دوه یو مطلب یو حکم دی لکه مثال به درو سره وای انت طالق غدا توجه جی انت طالق فی غد نو سګری دا فی غدن غد سبا ته وی زمانہ ده کنه ده نو فی نه ما بعد چې کوم ضرب دی غ زمانہ ده نو صاحبین په دې باره کې وای انت طالق فی غدن څنګه چې سبا شي بس طلاقيږي ام دقه شانو کوم د دې چې فی لري کې انت طالق غدن نو ده انت طالق غدن کې څنګه سبا شي طلاقيږي او انت طالق فی غدن کې چې څنګه سبا شي طلاقيږي با لہذا چې کله د فی نفس ظرف او ظرف زمان او التفی ذکر کول ذکر کول دواړو یو حکم دی دا چا رايوا صاحبینو امام صاحب راي ویل ګرستو که صحیح ده وګورته وګورئ ام هدايه کې لیکه مری شه دای نکاح کې دا ټول خبرې دا غځې نه دي سره د دلایل دي کا اما اذا استعملت کله چې استعمال شي په زمانه په زمانه کې به یقول چې سړی وای خاون خزیدان دی طالق انت طلاق غدا سبالا وقال ابو يوسف ومحمد امام ابو يوسف و امام محمد رحمت الله علیه وی یستوی فی ذلک حذفها برابر دی بدی کې حذف دی فی و اظهارها او اظهار دی فی دوړ یو شان دی حتی لو قال کہ سریو تو انت طالق فی غد دا په شان د انت طالق غدا وی کان به منزله قوله انت طالق فی غدا فی غد چې دا په منزله د دې قول د سری وی چې خزي د وی انت طالق غدا بغیر د فی بشان بوي سمانه دغه بشان بي یعنی طلاق به څنګه چې سبا شو ډایرک واقع کیږي او کله اخر وخت نه تی کړو د غد د اخر ټیم غروب شمس نه لږ شان مخکې ټیم نه تی کړو دیانتن مقبليږي قزان به نه قبليږي ولی د بزان من اسانه راولي کنه خلاف ظاهر دی ښا یقو الطلاق او طلاق به واقع کیږي څنګه پرې نه خود کما طلع الفجر څنګه چې سبا شي فی سورتین بدوالو سورتونو کې جميعا دوالو سورتونو کې څنګه سبا شي تاریخ به طلاق واقع کیږي واذا دغه کنه وذهب ابو حنیفه دغه څنګه دی بلک برو غریملی سے په دې مسله کې د امام صاحب سره آید هغه وی چې کله د فی نفس ظرف زمان وی زمان په دې وخت کې فی بیل حکم دی او چې فی نه ذکر کې حذف فی بیل حکم دی انت طالق غدا او انت طالق فی غد دوړ بیل حکم دی هغه څنګه ولې چې کله فی نه ذکر شوی انت طالق غدا نه چی ویلو نو څنګه چې سبا شي ډایرک طلاقيږي او کله اخر ټیم نه تی کو نو غیر دا خلاف ظاهر دی قضاءن بغیر ته اعتبار نه او کانت طالق فی غد نه ویلو نو دې کې کنيت نو ډایرک په اول وخت کې طلاقيږي خو کنيت یو د اخر ټیم نو قضاءن به معتبر وي سره بلی ټکی کې اختلاف دی سوچ مشته کنه مشته صاحبانو ال غدن فی غدن یو شان ویلو کدا اخر ټیم نه تی کولو قضاءن به ول اعتبار نه ویلو کنه امام سے وینا ک په غدن کې بغیر د فین اخر ټیم نه کول اعتبار وته نه قضاءن
خو کفي پکې راوړې به د اخري د غد د اخري ټیم د سبا د اخري ټیم نیت کړو قزان به ول اعتبار وي به فرق شو کنه شو صاحبانو سره لنډه دار صاحبان دوړ یو شان ول امام سی فی او بغیر د فی کې فرق وکړو او د دې خبرې دلیل سره چې فی نوی موجود غدن وی ډایرک الته فی الحال ترا حقیقي څنګه چې سواشي کدا سړی د اخیر وخت نیت کوي خلاف ظاهر دی قزان بنه قبليږي د دې خبرې څه دلیل دی غدا مولوی صاحب امام صاحب وای چې کله فی نه ذکر شوی کنه دا منسوب وي د دې مشابهت د مفعول به سره چا سره مشابهت وي فیراد به الاستيعاب ان امكن نو مولوی صاحب کله چې دې مفعول به سره مشابهت وي کنه نو فعل چې دا د مفعول به استيعاب غواړي مفعول به ټول اجزاء غواړي چې زه باغ ټول معنی واقع زما تعلق د هر جز د مفعول به سره دی وای نه شولې به کله چې فی نه ذکر شوی غدن وی منصوب وی مشابهت د چا سره مفعول به سره او فعل تقاضا کوي د مفعول به د ټولو اجزاء انت طالق غدن چې ویلو دی معنی بداوی دا طلاق چره د غد حد د غد هر جز غواړي چې کله څنګه سبا شو جز موجود شي بس طلاق وراشي ټول اجزاء مراد دي نه بیګي او کله چې فی ذکرو نو فی خود چاره بار راځي ضرب د بار کنه نو فی غدین چې ویلو نو معنی بدای اته استفاده درمولې سي چې ضرب کې مضروب په خاص یو ځای کې راځي کې باقی ضرب خودی ته ویل کې چې مضروب په کې شي او باقی ته ضرب نور زیتی هم پاتې شي هغه ته ویل کې کنه لکه موږ جمعات کې ناسي باقی جمعات رانه زیتی پاتې دي اخو مې یار وی چې زیتی دي نه پاتې ضرب کې دا کاری دا مضروب نه باقی پاتې کیږي تاسو کې نه وی نو دلته د فعل تعلق هغه مضروب فی کنه فعل کې د مضروب تعلق د ضرب کې د یو جز سره ټول سره نه هغه جز غیر متعین وي چې کم جز مراد دی هغه جز سوي چې لکه په دې مثال په تور معنی دی غد سبا غد دی په دې کې په یو خاص جز کې طلاق دی خو کم جز دغه پته نه لګي امام سے وی کنه ته نو اول جز موجود شو طلاق واقع شي ولی اول جز کې واقع کې وځکه دا اول جز چې موجود شو دا متعین دی باقی نو غیر متعین دی نو دې اعتبار سره دا متعین دی باقی نو غیر متعین دی غیر متعین دی مقابله نشي کولای لہذا مضروب بم په دقه جز کې واقع شي دا کدا متعین دی انور سری غیر متعین دی دا به مقابله نشي کولای او کچره د نیت داخلي وخت وکړل نو بیا هغه متعین شو چې متعین شو ټول اجزا مراد کېدل شي لہذا هغه هم صحیح وي قزان به ول اعتبار وي به هم کې بوې شي ورزوم تو غره وذهب ابو حنیفه امام صاحب ذهاب کړی دی الی انها دې خبره تا دافی چدا الی انها دافی چدا اذا کلمه دی فی یدی وذا اذا حذفت کله چدا حذف شی قو الطلاق کما طلع الفجر طلاق واقعي څنګه جنور او خيجي واذا اظهرت کله چ اظهار دی فی وشی کان المراد نوی بمراد وقوت کان المراد وقوع الطلاق مراد بسی چې طلاق دی واقع شي په جزء من الغد زکه فی پکې دی د غد په یو جزء کې او ضرب دی کا علی سبیل الابهام په یو جزء کې به طلاق واقع کیږي د غد په اجزاو کې او د جزء به مبهم تین به کې نوي فلولا وجود النیه کې چې نیت وجود نوي قوت طلاق باول الجزء اول جزء سره به طلاق واقع کیږي ولل عدم المزاحم له دغه سره څوک مزاحم نه موجود نو اول جزء متعین شو کنه مزاحم مسنشتره ولو نو اخر النهار کې چې د اخر ورځې نیت کړو صحت نیته نیت صحیح شو ځکه اوس د متعین کو او مثال ذلك في قول الرجل دې لپاره مثال وې امام سے په دلیل کې ښا ولې چې وسلې وې ان صمت الشهر فانت طالق خزي ته وې کچریتا ان صمت الشهر بغیر د فینی وې کته مېش روزونی ولا د طلاق ای دې مسلې حکم دار دې دې بیل حکم دی او ان صمت فی الشهر فانت طالق د دې بیل حکم دی چې فی دې بیل حکم دی چې فی نشته دی بیل حکم دی او داړو کې د فی نفس ضرب دی بما ضرب چې کوم دی زمان دی کې فی ویم دغه زمان دی کې فی نیم زمان دی وینه شی خبره معنی مقشان خبره ده خو فی او د حذف فی دوړ منځ کې فرق دی هغه څنګه د ټولو اتفاق دی چې انت طالق ان صم څنګه دی ان صمت الشهر فانت طالق فی چنی ذکر شوه دی حکم دا چې کله ټوله مې شروجونی سیاله طلاقی فی چنی او ان صمت فی الشهر فانت طالق شوی دی حکم دا چې څنګه په دې مېش کې یو سکندم روزه ونی ولا پروجه بنیت باندې طلاق شو ولی په دې دویم کې ضرب دی او ضرب په یو جز کې کم جز چې موجود شو
سبق متعین شو باقی دغه مذاهب نشي جوړېدل نه پیږي مونږ څه اول ته چې هغه مفعول به شانو او فعل طول ان سمتي شهر تشو کنه الشهر نو سمس دا فعل چې دا مفعول به طول اجزاء غواړي استیاب تقاضا کوي طول شهر جرا چې له طلاق راځي نه پیږي ومثال ذلك مثال لغه فرق ما بین حذف او اظهار کې د امام سب بنظمانه غداله في قول الرجل سليك لو ان صمت الشهر چې کله ترجونی سي خزي فانت كذا تب طلاق مثال بتور فانه يقع على صوم الشهر طلاق چې دا واقع کیږي با على صوم الشهر روجي د میش باندې چټول میش رجونی سي ولو قال او ورته وي ان صمت في الشهر فانت كذا بدي وقت يقع ذلك على الامساك ساعه طلاق واقع کیږي په امساک ساعتن باندې په الشهر کې چې لږ ساعت مرجونی ولا طلاق واقع کیږي اما فی المکان په دې خبرو پوه شولې مخکې راځي کټه کما